من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. دے زینا دلیل نقلی پیش کی اول اجمالی. نقلی بمعنی منقول وی پختنو نقلی موائے عربی نقلی یا اردو والا نقلی یعنی مخکنا منقول دلیل. اللہ رب العزت چکل سو حکم بیان کی، خاص کر توحید بیان کی، رد شرک کی، نو پائے کلا کلا د انسان د مشاہدے دلائل پیش کی. زمونږ استادان دلیل عقلی ہوئی، اغوی مشاہداتی دلائل انسان وینی عقل تسلیم ہوئی، او کلا کلا پاغے منقول دلائلی دلیل نقلی. کلا اللہ رب العزت مخکنی کتابنا دارنگ داغی عالمان، مخکنی انبیاء علیہ السلام دا واقعات چی ذکر کئی تو دیتا مونگا نقلی دلائل وایو، یعنی منقول. دا خبرہ یواز غسن دا بلکہ نمخ کٹول انبیاء علیہ السلام دا. کلا نقلی دلیل دا ملائکو نیخ، لکہ ملائک بوئی چی لا علم لنا، دغیت زمانگو صدان دلیل نقلی ویخ. دلیل منقول لے، یعنی آغی ہم دا دعونے کی چی منگا پا کلی غیب بانی پوئیو. او کلا دا اللہ رب العزت دا وحوش و طیورونم ذکر گئی، یعنی زناور، مارغان، ہدہد، نملہ وغیرہ. دا کلا مجمل غندی لکہ دلتا لنبی آیت چی منگا ہوئے 109 آیت دا جمعالی دیکھ. پکا مورس چی اللہ با جمع کی رسولان نورتباو آئی ماذا اجبتم، اجابت قبول والی تو ایک ستاسو قبول والی سنگ کڑشے ہو. قالو لا علم لنا، اغیب وی منگتا علم نشتا. دے ماذا اجبتم مطلب یاسشو زکا چی ہر یو پیغمبر خپل امتیان پیجنی چی دی زما خبر من لیدخ. و دا ماذا اجبتم پا جواب کے لا علم لنا سے مناسب نہ لگی. اصل کے قبولیت تعلق ظل سریخ، یعنی کلا جی تاسو قوم تا دین بیان کو نو قوم دا ظلن من لیو کا پخلے من لیو. اجابت سنگ کلشو، قبولیت سنگ کلشو. راغی نفی کی دا لا علم لنا، یعنی دی خو پخلے ویلو مونگ دا غی اقرار کو، لیکن دا غی دا باطن نیو خبر، ظلن نیو خبر، لا علم لنا. اور دا غی سبب خی انکا انتا علام الغیوب، علام دیر پویخ. یقیناً یہ تو انتا علام، علام دا علیم برابر ہو گنلیش. یقیناً یہ تو پویا پا ہر چیز، دیر پوئے پا الغیوب پٹولو غیبونو. سمرا غیبون چی دی پائے ٹولو آئے تو پوئے گی. مونگا تدا علم نو چی دے خلق باطن کے اسلام شتا ایمان او کنشتا. داغا عربے کے محاورہ چی نحکم بالظواہر واللہ یتولی السرائر. مونگا خود انسان ظاہر بانے فیصلہ کو چی دا رشتی نے دے و دا دروغجن دے، دا مسلمان غند اخکاری و دا کافر غند اخکاری، مسلمان دے یا کافر دے. لیکن پورا علم خو اللہ سریخ. او بلا دارا دا لا علم لنا دیو جواب دام کے دیشی گنا چی اللہ منکل راتلو دیخو مسلمانانو جواندیو دی منگت ملشو مخ کے رالو. وس داغین رست خو مونگ نیو خبر چی دی پا اسلام بانے ملشوی دی او کنا دا کفر پا حالت کے ملشوی دی. دلائل ملنا دا دو توجیحات صحیح دی.
دلته یو درېیمه توجیه مفسرین کوي هغه دا ده چې دا د قیامت په ورځ باندې به دا خبره کېږي و د قیامت د ورځې احوال سختۍ ډېرې دي نو ملائک به وایي دی به وایي ورته چې لا علم لنا دا لوی لوی مفسرینو دا خبرې کړې دي لیکن دا صحیح نه دي د هغې وجه دا ده چې قرآن مجید کې دا فرمایلی دي چې کم خلک مؤمنان دي ایمان یې راوړلی نو هغوی د قیامت د ورځې د همومو نه او د هغې د خفګانونو نه او د هغې تکالیفو نه بېغمه دي انبیا علیهم السلام سورة الانبیا کې ورازي چې هغوی د دغې ورځې د مصیبت نه په امن دي په یې یره نشته نو لہذا دا قسمه خبره کوي مفسرین لیکن ډېرو خلکو رد هم کړی دی لکه امام راضي دې ته غلط ویلي دا صحیح نه ده هغه کسان چې هغوی سم دم خلک دی روغ رمټ خلک دی بالخصوص انبیا د هغوی د قیامت په ورځ د هغوی څه یره نشته دی څه خفګان یې نشته دی نو په هغوی د قیامت احوال څه تکلیف نه ورکوي هغوی له علام د علیم په معنی دی الغیوب د غیب جمع دی هر غیب باندې پوهېدونکی یو الله دی قرآن مجید دلته کې اجمع الله رسول وی نو جمع کوي خو به ټول خلق یعنی ټول خلق به جمع کېږي د الله دربار کې دلته کې دې د خصوصي بیان فایده دا ده چې دا سوال جواب وشي چې ماذا وجبتم یعنی گویا کې دیې پاسولی د دې مقصد دپاره دي چې دې د ژبې نه دا خبره وباسي چې موږ ته علم غیب نو حاصل علم الغیب عقیده ساتل د الله دپاره دا دومره ضروري مسله ده چې الله رب العزت قیامت پر ورځ انبیا علیهم السلام نه تپوس کوي چې ستاسو څه خیال دی نن خو هر یو ولی هر یو انسان هر سړی هر ښځه عالم الغیب دی پار څه پوهېږي چې ته خبرو کې تا ته به وایي زه ستا په اړه کې ناست یم دا ټول لګوي داسې دا لوی لوی خلک ځان ته چې حق پرست وي دي کې هم دا راوړه دی به لګیا شي ادعاءات به شروع کړي قرآن باندې عمل پکار دی نن د قرآن پوهه خلک الحمدلله د مخکې په مقابله کې ډېر دي لیکن عمل پې نشته د ډېر شي خلقو نه دا معلومیږي دا خبرې مونږ اورو په خپله چې فلانی داسې فلانی داسې مونږ یې چې لږ وزرو نو هغې زړه کې ناست یم زه ته خبره یم چې څه کېږي نو هغه وخت کې موږ د ابن تیمیه خبر یاد شي حافظ ابن تیمیه یو ځای لیکلی دي چې په دې هر انسان کې دننه یو فرعون پټ دی هر انسان کې دننه یو فرعون دی اوس هغه مخکنی فرعون خو د خپل خدایتوب په دعوه باندې قادر و قدرت یې لرل هغه دعوه وکړه اله یم او انا ربکم الاعلی او زموږ دا خلک چې کوم دی دی قدرت نه لري ورنه دی به دغه هم ویلی چې زه اله یم او بیا لیکي چې ستا دې سره څه اختلاف راشي نو بیا ته دې ته ګوره چې دې څه وایي تا ده دا لویه بیماري ده دا بیماري ځان لرې کول پکار دی قرائنو باندې د یو څیز پته لګي نو قرائن بنی او دی و د علم غیب دعوی کوي دا ډېر شی ژوندي لګیایي داسې دا دعوی کوي علام الغیوب یو الله دی دغه حال د علماو شو پیران هم ټول خلک عالم الغیب ګڼي بلکې یو خلکو ته وایي دا چې د مرید په کور کې چرګ چرګوړی چې که نه هغه د پیر نه پټېږي استاد صاحب د الله وخي نا وسو ویل هغه مطلب دا دی چې ستا په کور زما نظر دی تا که څه دي دا ټول راوړه دلته داسې خلکو له عقیدې بربادي کړي علام په هر شیز باندې پوهه دا علامه چې مونږ وایو دی که مبالغه ده دا مناسب نه دی مخلوق دپاره څه ښه شی نه دی چې مونږ چاته علامه وایو ځکه علیم په معنی دی په هر شیز باندې پوهه الله دی ښه دا چې مونږ ورته ووایو چې فلان کې ډېر ښه عالم دی
بس ٹھیک ده. زمونږ صفت عادل و اعتدال، غلو نه کول، نه په نفرت کې او نه په محبت کې. لیکن هغه اعتدال زمونږ نه وته دی. مونږ خامخا چې یو سړي سره مو تعلق ښیي او مینه مو ورسره ښیي، دا شاید چې د الوهیت درجې ته رسو. او چې قرآن هم ورسره رایي نو هغه ته به شیطان نه کمه خبره نه کوو. دا زمونږ کذالک جعلناکم امة وسطا، تاسو مونږ یو درمیاني عادل امت پیدا کړی ہے. دا خبر صفت مرو کوي. علامه مو ای وای خلک ټول خلک استعمالي. انک انت علام الغیوب، دې کې ورته مال لطیفه ویلو کنه. مجدد سے وفات شنه بیا کم خلق علامه گان شو. خلق علامه گان شو چې هغه په حدیث او اعتراضات شروع کړل. خلق علامه گان شو چې هغه د صحیح احادیث او انکار شروع کړ. د سیدہ عائشہ بچپن کې د نکاح انکار چا کړل مخکې پاکوهن کې؟ دا چاته نه معلوم، دا خو اکبر کړو سره. هغه سره چې کوم بڑی شو دا غي کړو حدیث پورې خواندل. دا علامه ګان جوړ شي بس دی هر شی بیا په خپل عقل ته لیکو. انک انت علام الغیوب، دا اجمالی هم ده، اجمالی مختصر ده او اجماعی ده عین سره. اجماعی دا مطلب چې ټول انبیاء کرام به جمع یو دا جواب وکړي. دا زمونږ استادان چې دا دلیل اجمالی او اجماعی ده، دا یې مطلب دغه ده. اجمالی دا مطلب چې مختصر ده او اجماعی دا مطلب چې ټول انبیاء او د رسول خبره ده. هغه اجماعی خبره نن خلکو تباه کړې ده. تباه کړې په دې باندې دا چې بې شمېره خلک لګیا دي او دا به وایي چې فلانګي سره پیریان دي کوډې راوباسي. او ډېر خلک مو داسې ولیدو لوی کاروبار دی چې څوک مریض نو کمیس هغه ته وښیي، نو هغه کمیس ته وګورو نو بیا ووایو دې سړي باندې بیماري دی یا د باندې سحر دی. د دې څه علم شته چا سره؟ دا به د غیب په زمره کې نه راځي. قرآن او حدیث کې د دې څه نمونه شته دی؟ ساینټیفک طریقې سره د دې څه شی شته دی عقلي لحاظ سره؟ دا خو نه شریعت کې شته، نه قرآن کې شته، نه په حدیث کې شته او نه ساینس دا تسلیموي. خدا د انکم ذریعې چې وي که نه دا مال او دولت ته دې ته څوک بد نه وایي. بس پیسې ګټل پکار دی، اخون لپی پکار دی، که د خري او که د سپی. یعنی حلال نه خوري، دا ډېر لوی کفر دی، ډېر لوی ګناه دی. پیریان په غیب نه پوهېږي. د سیدنا سلیمان علیہ السلام تفصیلی واقعہ قرآن لیکلی ده. اول ته قرآن لیکي چې لما خر تبینت الجن، کله چې سلیمان وغورځېد د کونټې په سهارا ولاړو نو پته ولګېده پیریانو ته او خلکو ته هم پته ولګېده. الله کانوا یعلمون الغیب، که دا پیریان په غیب پوهېدی لما لبثوا فی العذاب المهین، دی به د رسوا کن عذاب کې نه وخته. بیګار یې کو د سلیمان ولې کو؟ خواب زبردست و اب وحل کنا. الله ویلو چې دا ته والی شي وحی. دا قسم سوزونه موږ د اجازت نه ورکو، دا ګناه دی. نه دا کو او نه بل چاته وایو چې داسې وکړې، حرام کار دی. شداد په نوم باندې یو کیسه زه بار بار کوم. شداد یو حنفي عالم دی. احنافو کتابونو کې کم تراجم والا کتابونه پې کې د ټولو کې د ذکر شته شداد. او دا ډېر قدیمی عالم دی، د امام ابو یوسف رحمه الله شاګرد دی.
د اعتکاف کې ناست جمعات کې نو ښکارا چې انسان اعتکاف کې ناستی جمعات کې ناستی او بیا عالم هم وي نو کم سے کم څه د بدکارۍ سوچ خو به نه وي که خو بعض ځایونو کې بعض زنانا سے بدګمانه وي ښځې ورله څوک ولېږل څوک یې چې لېږلی و نه به غلام به و خوبرو به و ښایسته و لږ ایثار شوی وی بس هغه یې ژبه راوښکله دا خرابې زنانه هر ځای موجود دي د نوح علیه السلام ښځه ولې سمه اوس نوح علیه السلام له چې کله هلکان رالل نو په یو خوا کلي کې نه وه ګرځېدلی لوط علیه السلام هغه هم خرابه ښځه وه د نوح علیه السلام ښځه هم خرابه وه کافره وه دا نه چې کنې ښځه یې ناوسمه وي ډېر چې ښځې بېکاره وي خرابې وي اوس دا خو کامن سینس غواړي چې جومات کې یو بني آدم ناست دی عالم دی د قاضي ابو یوسف شاګرد دی څنګه دا ممکن ده دا ورته قسم وخوړ زما دې په الله قسم وي الله نه ویرېږه څه شی نه دی شوی ما زه پېژنم دا څیزونه د جومات کې ناست وم زما اعتکاف دی د رمضان اخري شپې روزې دا څه وی ته هغې بیا وایي د تپوس وکړه تعلمین الغیب ته په غیب پوهېږې څه یعنې ته هلته نه وې نو ته څنګه خبرې نو هغې وی نعم زه پوهېږم دا خو نن علماو سره د دې څه فکر نشته دعوې کوي دغه شان هغه کې شک پیدا شو په اعتکاف کې هغه قاضي ابو یوسف ته خط ولیکو ټوله قصه یې ورته ولیکله نا ورته جواب کې ولیکل جدد النکاح نکاح تازه که ځکه لأنها کفرت ستا ښځه کافره شوې ده ځکه هغې د علم غیب دعوه کړې ده دا نن څومره خلک د علم غیب دعوی کوي هغه ابجده وضحت علیه باتا سه لیکلي که نه یو کاغذ باندې یو پنسوره کې یا سی کتاب کې نو تا ته وایي سترګې پټې کا په دې ګوته وګرځوه او چې کوم ځای ستا ګوته ودرې هلته بالفرض په ح باندې ودرېده نو هغه ح کې به مخامخ لیکلي چې تا سره به دا کېږي او دا به کېږي او دا به کېږي دا ټولې دنیا هغه لانجه چې کوم دا یو پارې ته راغلی ده یو صفحې ته راغلی ده دا علم غیب دعوه نه ده دې نه څوک خبرې چې ستا په قسمت کې دا دي او ستا په قسمت کې دا دي دې نه خلقو یو ګپ جوړ کړی دی دا الله خاص صفات چې کوم دی مخلوق له ورکوي او دا مسلمان دی ډېر امامان هم دی کې لګیا دي استاد په دې ډېر کافي بحث وکړو نو بیا به ویل زمونږ خلک ډېر عجیبه دي وي مونځ کې ودرېږي چې نیت مې کړه د خلاصه په دې کافر امام پسې الله اکبر یعنې ورته کافر امام وي دا خو ادعا غلطه ده علام الغیوب په پټو څیزونو باندې پوهېدونکی هغه الله و دې له بروانې ورځي دي لږ دا یې تاسو چې دا ته به معلوموئ په ترمامیټر بس هم دغه خبره ده تا سره دې څه ترمامیټر دی چې دې ځای کې کوډې ښخې شوي دي په اسبابو چې معلوم شي ته علم غیب نه وایي که په دې خو موږ پوهیږو دا خو ته پوهېږې نه دې ته آثار وایي په سبب چې معلوم شي هغه علم غیب نه وي علم غیب هغه چې هغې کې سبب په ذریعه هم تا نشي معلومولی دا تا په خوله کې یا پترخ کې ترمامیټر یخی دی د ترمامیټر هغه دھات چې کوم دی هغه ګرمي او سردي هغه اخلي پې کې دننه پاره لګېدله ده هغه پاره ټوپ وایي حرارت سره دا چې څه ځای پورې ورسي او تا ته وګوري تا ته وایي ستا تبه شته یا نشته دا خو علامات دي په علاماتو پوهېږي ته چې ماښام روټۍ وخورې خوله یې نه وي پاکه کړې بار روزي نو خلک تا ته وایي نه پلانې شی دی خوړل دا ولې وایي درته ستا د خولې نه سمیل راځي که نه بوی راځي یا د هغې څه آثار په شونډو پراته دي نو دا خو علم غیب نه دی دا دوکې د خلکو دوکې دړاکې ورکوي او د الله صفت علم غیب مخلوق له ورکوي
نه علام الغیوب یو الله. دا د ټولو انبیاء علیهم السلام اجماعي مسله ده. یعنی انبیاء کرام ټول به دا وایي چې لا علم لنا انک انت علام الغیوب. دوه حصې شوې. یو حصه دا چې موږ ته هېڅ علم نشته، او بل لا چې ته په هر غیب پوهې. نو څه مطلب دی؟ په غیب زمونږ پوهه نشته، په غیب نه پوهېږي څوک. فتوا قاضی خان کې، فتوا عالمگیری کې، فتوا بزازیه کې ټولو دا لیکلي دي چې یو سړی دا وایي چې اعلمو باخبار الجان، مالا پیریان د غیب خبرونه راوړي، یا پلانکی سره پیریان دی او غیب ورته ښیي، دا کافر دی دا سړی، دا مسلمان نه دی. او د هغې وجه دا ده چې د قرآن د صریح نصوصو خلاف کوي. و دا مختصر آیت دې کې اجماعي دلیل نقلی پیش شو. و دا بل دلیل چې کوم دی 110 آیت نه شروع کیږي. نو دا دي د صورت 119 آیت پورې. 119 آیت پورې، او کنه دلیل خالص ګورل بیا 117 آیت پورې. خدای ان تعذبهم فانهم عبادک 118 آیت چې کوم دی تر دغه ځای پورې دا دلیل نقلی تفصیلی د سیدنا عیسی علیه السلام. سیدنا عیسی علیہ السلام له الله سره معجزات ورکړو. هغه معجزات مخکې سورۃ آل عمران کې لیکلي دي. کوم معجزات چې هغه له ورکړي شوي دي، نو پای کې یو معجزه دا وه چې انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. زه تاسو خبروم په هغې څه باندې چې تاسو خورئ، او په هغې څه چې خپل کور کې وږدئ. هغې نه به دې صحابانو استدلال کو چې عیسی علیه السلام عالم الغیب و. نو ګوره دا معجزه وه او الله هغه له ورکړه. معجزه باندې ځان پوهول پکار دي. معجز دا اسم فاعل صیغه ده. معجزې ته معجزه په دې وجه وایي چې مخلوق د هغې د پیش کولو نه عاجز وي. مخلوق هغه شان نشي کولی. اصل کې معجز دا عمل نه دی، معجز اصل کې الله دی. الله مخلوق کمزورې کړی دی د هغې د کولو نه. دې وجې نه معجزه نیغ په نیغه د الله فعلي، البته د نبي په لاس هغه ښکاره کېږي. په معجزه کې د نبي اختیار نه وي چې کله غواړي معجزه به ښکاره کوي. داسې نه ده چې کله الله غواړي معجزه به ښکاره کېږي، او چې کله الله نه غواړي معجزه به نه ښکاره کېږي. په دې یو ورکوټي کتاب د شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر رحمه الله، مختصر غوندې ډېر جامع کتاب دی. قرآن او حدیث نه علاوه د علم الکلام چې کوم کتابونه دي د هغې نه هم کې اقتباسات شته دی چې معجزات په دې کې د پیغمبر اختیار نه چلیږي. کتاب ما نه خو خپل روک شوی دی، او بل مصیبت دا شوی چې ما نه نوم هېر شوی دی. ورکوټي کتاب دی، ډېر ورکوټ دی، په مشکله 200 صفحې وي. تعلیم الاسلام سایز کې دی، ډېر بهترین کتاب دی په دې مسله باندې. په کې هغه ګڼ مواد پیش کړي دي، او په کې توحید هم ډېرې ښې ښې نقطې لیکلي دي. دې کې بنیادی خبره هغه دغه ده چې الله کله غواړي نو معجزه پیش شي، کله الله نه غواړي معجزه نه پیش کېږي. قرآن مجید کې ستاسو نظر نه به ډېر تېر شوي. مشرکین به ویل چې ولې مونږ لا هغه معجزه نشي راکولی کوم چې مونږ غواړو. او ډېر راضي پکېږه. یعنې هغې مشرکانو معجزات غوښتل. معجزات څه وو؟ مونږ له مکه کې اوبه را پیدا کړه، باغونه دي پکې، انګور دي پکې، ونې دي، فلانې دي فلانې دي. الله رب العزت دغه معجزات نه دي منلي. دغه څه حکمت.
اصل قاعده د الله چې کله یو قوم معجزه وغواړي ته مونږ مانګه معجزه وایو. معجزه وغواړي او الله هغه پیش کی او بیا خلق نه مني کفر کوي، دا الله بیا دا قوم پریږدي نه، دا مړه کوي، ټول سزا ورکوي. خو د مکې مشرکان د هغې مسله بدله ده، ځکه یې خو اول مشرکان دي، لیکن تاسو ګورئ چې هغه تر نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر وفاته پورې خلق راځي او اسلام کې داخليږي. اکثریت پکې د مکې مشرکان هم دي. نو د الله علم کې دا وا چې دا کم نن مشرکان موجود دي او دا مطالبه کوي، د دې په نسل کې کسان را روان دي. اوس که الله د دې هغه پلاران او نیکان مړه کړي، نسل به پیدا کېږي؟ بیا نسل نه پیدا کېږي. الله والا مشران نه مړه کوي، دې لپاره چې دې هغه کشران کم چې د الله په علم کې اسلام قبلونکي چې پیدا شي بیا وګورو. د خلکو سوال دی چې ولې دا چل نه کوو، ولې دا چل نه کوو؟ د الله په کارونو انسانان نه پوهېږي. دې کې حکمت دغه دی چې الله نه ورکوي دغه ینبوع راوباسه، فلانی راوباسه، فلانی راوباسه، هېڅ شی نه کوي ورله. ځکه چې الله ته دا علم وه چې دا خلق ایمان هم نه وروړي او دې په نسل کې مؤمنان هم را روان دي. نو دې وجې نه الله مانګه معجزه نه ورکوي. اس قال الله نو معجزات دادی عاجزون کې انسان له د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګڼ معجزات دي. په کې د ټول نه غټه معجزه څه شی دی؟ قرآن مجید ده. چا تر اوسه ژوندی ده او دا به تر قیامته پورې نږدې پورې ژوندی. یو وخت به راشي چې الله به د قرآن الفاظ ځان ته واپس واخلي. چونکه عیسی علیہ السلام دغه شان معجزات پیش کول، نو د خلکو خیال لا و چې ګنې په اختیار کړي. دی وایي نه الله رب العزت د عیسی علیہ السلام د طرف نه پورې جواب کړي او د هغه عجز او کمزوري ښیي چې دا خو الله کول ارسو. اذ قال الله یا عیسی، او کله چې با الله وایي قال وما نه یقولو که نه قیامت پر ورځ به وایي اذ قال الله یا عیسی ابن مریم، کله چې با الله وایي ای عیسی د مریم زویه. وګورئ دلیل نقلي کې دننه نکتې دي، نکتې دې زده کوه. دا اذکر نعمتي علیکا دا پاغه باندې لومبنه خبره ده، لومبنه نکته. عیسی علیہ السلام د الله د نعمتونو محتاج و. عیسی علیہ السلام د الله د نعمتونو محتاج و، هغه الہ نو، هغه عالم الغیب نو. دا زی یو دو جملوں کے دا ذکر کی. نو بیا استخلق من الطین کا آیت طیر دا راغی احتیاج د معجزاتو تخ، یعنی اللہ نه غواړي چې مال سے چل راکا سو معجزه راکا چې خلق په ما ایمان وروړي. نو بیا اس کففت بنی اسرائیل عن کا کې داغه احتجاج دے، احتیاج دے حفاظت تخ. اللہ ته محتاج دے، حفاظت کے اللہ ته محتاج دے. اللہ ورته وایي ما بنی اسرائیل ستانه بن کړو. نو څلورم ملګرو ته محتاج و. اذ اوحیت الی الحواریین، احتیاج فی انتخاب الصحابه. محتاج دے دے ځان مرګري وګوري، ځکه مرګري نه بغیر کار نه کیږي. نو پنځم احتیاج داغه انزال المائده ته. الله نے سوال کو چې مائده راغواړي راولېږي، زما امتیان یې غواړي شاید چې دی ایمان راوړي. دا هغه احتیاجونه دي. قرآن مجید دې کې دغه نقطې پورته کوي، دا برسېره کوي چې دا ښکاره شي. ای عیسی د مریم زویا اذکر نعمتي علیک وعلی والدتک، یاد کا نعمت زما پتا باندې او ستا په مور. نعمتونه پاغې ډېر شي دي. اوس څنګه قرآن ښیي هغه نعمتونه. اذ ایدتک بروح القدس، اذ ایدتک فعل ماضی دا، تایید نه دی ایدتک.
از ایت تو کا کله چې ما ستا تایید کړو، کله چې ته ما کلک کړی بروح القدس، روح القدس سره، روح القدس، روح الامین، الروح او جبریل دا یو فرد نمونه دي. جبریل علیہ السلام ته روح القدس وی، پاک روح، روح الامین امانت دار روح، او الروح او دلته روح القدس. سورۃ البقرہ کې جبریل ورته وی. سر سید احمد خان د ملائکو منکر ده. ملائکو باره کې د فلسفیانو چې کومه طریقه ده دا هغه ده. ملک هغه وی ملکوتی صفاتو ته وی، هغه ښه صفتونه چې هغه انسان نیک ته مایل کوي نو دې ته وی ملائک. دې ته به وایي نو ملائک خو الله پیدا کړي دي، او بیا ملائک هغې عبادت هم کوي، او ملائک د الله عصیان نه کوي، نافرمانی نه کوي. دا قرآن کې لیکلي لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. هغې هغه څه کوي کوم چې الله دې ته ویلي وینا ورته شوي. نو دا د ملکوتی صفاتو تعویل کول دا ابن عربي هم کړی دی. ابو ما ویلي تاسو ته چې سر سید کومه فلسفه خپله کړې ده دا د ابن عربي کتابونو کې ده. دا خلقو یا د هغې کتابونه نه دي کتلي یا د سر سید کتابونه نه دي کتلي. ولې چې دواړه سړی وګوري نو پوهېږي چې دا فلسفي ذهن د دالته نه اخیستی ده. اسلام کې د فلسفې خبرې نه وي. اسلام مبني دی په نقل باندې چې د یو څیز په باره کې قرآن او حدیث څه وایي دې ته وایي نقل. په عقل نه دی بنا. د دې دا مطلب نه دی چې د عقل خلاف دی. د عقل خلاف نه دی. قرآن او حدیث د عقل خلاف نه دي، خو هر عقل پې پوهېږي نه. عقل ډغرې خوري. د دې وجې نه دله د قرآن او د سنت رڼا پکاري. هغې لاندې وچلو ټیک ده. اوس په سنیانو کې اهل سنت او په معتزلو کې بنیادی فرق دا دی چې معتزله هغې دین ثابتوي په عقل، اهل سنت ثابتوي هغه په نقل باندې. دا بنیادی فرق دی. دا نه چې هر یو سړی کوشش کوي او زور کوي ما د یو عقلي دلیل پیش کا. عقلي دلیل نه، د یقین کمزور دی. قرآن او حدیث باندې ایمان کې کمی دی. ورنه صحابه کرام چې کله قرآن او حدیث راتلل هغې په څه څیز د دین باندې اعتراض کړی دی. یو مثال دې پیش کړي څوک چې دا زما د عقل خلاف دی. په ټول شریعت کې وګوره یا به 2 مسایل داسي یا به 3 داسي چې په هغې باندې بعضې صحابو اعتراضات کړي په ټول دین کې، او هغې وخت کې د هغې جواب بل صحابي بیا کړی جوړ ده. الله او رسول نه دی کړی. ولې هغه د هغې د علم نه د عقل نه برابر و. هغه داسې نه وه چې رګندې هغې وي دا دین نه دی. یاره دا کار دی اوس ونه کړی شي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم تنګ شوی بار لړ د ملګرو نه یو باغ ته لړ. هلته کې ښې اوبه موبه پیدې هلته یې الګرام وکړو. د صحابه کرامو خیال دا و چې رګندې څه مصیبت را پیښ شو چې وخت ډېر شو. تو سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ د ټول نه مخکې هغه وي زما اړه کې شک پیدا شو چې هسې نه څه شوي نه وي. اوس دا باغ نه غیر چاپېر وګرځېدم هلته ښه دیوالونه مضبوط وکتل مې نو د بار نه یو جدول موږ چې ورته لښتی وایو یو لښتی د بار نه هغې باغ ته ته نو ما ځان په هغې لکه د پیشو په شان غونډ راغونډ کړو او لاړم. چې لاړم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ته ابو هریره هلته نه بعد یې ویلي دي چې دا نوم وله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکړه.
خطا شوی دی هغه نه دی ورکړی دا هغه نوم دی او د هغې وجه هغه وایي چې زه کله ماشوم وم نو ما به پیشوګانو سره لوبې کولې د ورځې به مې هغه لبول او د شپې مې یو ونه کې کېښودل په دې وجه خلکو ما ته ابو هریره ویل شروع کړل د هغه صحیح قول یې پرېښی دی د هغه صحیح قول دغه دی ابو هریره دا مطلب دی چې ته څنګه رالی ابو هریره دلته کې په هغې حدیث کې سیاق سباق کې داسې نشته دی چې هغه ولا نوم یې خیښ بلکې دا خطاګانې لوی خلکو نه خطاګانې کېږي واړه خو ټول غلطي زموږ په شان د لویو خلکو نه خطاګانې وشي نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته خپل کیړی راکړی چې دا واخله او بار لړ شه ملګرو ته ووایه چې څوک الله مني رسول مني آخرت مني فلانی شی مني فلانی شی مني نو هغه سړی جنتی دی نو ما ورته ویل چې وین زنا وین سرق اگر کدی بدکاری کی اگر چې غلا کی نو ما ته یې وچاو زما بیا شک پیدا شو چې وین زنا وین سرق آسان کار دی اگر چې دا کار کوي بیا ته بیا وچاو په درېیم ځای راته چې وویل دی سینه کې راسې یو ګزار راکړه چې زه درته یو څه وایم ته بل څه وایم اوس څوک چې تا سره ملاویږي نه هغه سره داسې خبره کوه هغه یې مخکې لټول نه مخکې عمر بن خطاب زما مخې له راغی ما هغه ته وویل چې دغه شان چل دی بیا هغه راته ویل چې واپس لړ شه د هغه مزاج نبوي دی خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه شان د ابراهیم علیه السلام دی دیکھے د صحابي او د نبی فرق مه کوه کله کله خلک خطا شي شاه ولی الله البلاغ المبین کې یو مقام کې صدا سے خبرې لیکلي دي چې د هغې نه برتري ثابتېږي د سیدنا عمر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو فعل باندې دلته ما هغه ښه سختۍ سره ما ردي کړې دا خبره البلاغ المبین کې شته ده شاه ولی الله کتاب دی دا انسانانی غلطی وشي او دې بالکل عین بر وقت د یو څیز د غلطۍ اظهار پکاري د هغې تردید پکاري د دې لپاره چې د خلکو ذهن کې دا قسم څیزونه نه وي بظاهر خو به دا ښکاري چې سیدنا عمر کہیں د پیغمبر نه لوی سړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حکمت نه پوهېږي او دی پوهېږي دا ورته څه ویل دا ورته ویل دا دی وخت نه دی زور شه دا خلق اذن یتکلو دی او بیا بس پتش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ توکلو کی عمل ونه کوي واپس ایگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وکتل حالات ہوتا او حکیم دے جنگیارے خونه دے آتے ایسے ٹھیک دے اس مویا خپلا پتو لگی استاسه خیالی چې دی کې د عمر بن خطاب عمل صحیح د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مقابله کې نه شان د دواړو جدا دی عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ الله چې هغه له کوم خوی ورکړی هغه د نوح علیه السلام خوی ده نوح علیه السلام دعا دی ویلې د قرآن کې چې روا په دې ځمکه باندې لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا په دې ځمکه باندې څوک کورباله د کافرانو پرې نه دی دا مزاج جلالی دی دا د الله تقسیم ده او د ابراهیم علیه السلام سره مثال ده داغه سره مزاج ده هغه چې قتل چې ملائک راغلي دي دله او بیا ځي لوط علیه السلام قوم پسې ناغال ته څومره ریزننګ شروع کړی یجادلنا فی قوم لوط د لوط علیہ السلام د قوم په باره کې بحث کو چې په دې کې هو لوط دی او دا به څه چل کېږي او د قوم سره به څه کوي او چې قوم مړ شي نو لوط علیہ السلام به څه کوي دواړو مزاج کې فرق دی همدارنګه مزاج د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جدا دی او مزاج د سیدنا عمر جدا دی نو بیا مونږ څنګه خبر شو دی نه چې دا حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم
نو دا ابو هريره د مرګ نه مخکې لږ وویل چې دا حدیث دا شانته دی په دې وجه باندې ما نه بیانوم. اوس یې ځکه بیانوم چې تعصما د علم د پټولو ګناهګار نشم. ډېرو خلکو سره علم قبر ته لاړ شي، هېڅ شی چاته ونه ښیي. دا ډېر ظالمان مولیان دي، یعنې ښه پوره پوهه دی لیکن هېڅ شی چاته نه ښیي. ویړه زور مې نشته، نو دنه به څه جوړېږي پته نه لګېږي. دا ذهن فرقی. یا عیسی ابن مریم اس کو نعمتی علیکا وعلا والدتک، یاد کا خپل نعمت زما پتا باندې استا په مور اذ ایتک بروح القدس، کله چې ما ستا تایید کړو په روح پاک په جبریل باندې. تو جبریل مونږ ویل دا د ملائکو نه دی، ملائکو سردار دی. قرآن مجید فرمائی سم امین، امانت دار هم دی او دی د رب په نیز باندې ډېر لوی مرتبه والے، ذو قوه، ډېر قوت والا دی. نو سرسید چې کوم تعویل کوي د دې څیزونو دا غلط دی. دغه شان د شیطان چې کوم تصور هغه پیش کوي دا هم د هغې صاحبانو د کتابونو نه ماخوذ دی. شیطان هغه هر هغه صفت ته وایي چې هغه انسان روانۍ ته اړوي، یعنې شیطان جدا وجود نه مني. ملائکو باره کې خو واضح لیکلي دي چې دا عالمان خو نه وي، سپک لفظ استعمالوي. دی چې کومې خبرې کوي د ملائکو باره کې د دې څه وجود وي نشته، وجود شته. اذ ایتک کله چې ما تکلیف کړی وی بروح القدس، روح القدس سره. تکلم الناس فی المهد وکهلا، تکلم الناس فی المهد، تاوا خبرې کولې خلکو سره فی المهد په زانګو کې، وکهلا په بوډاوالي کې. دې جملې څه مطلب دی؟ زانګو کې خماشوان خبرې کوي، ټول خبرې کوي، هر څه چې وایي आवाज़ خو کوي که نه، او په بوډاوالي کې هم کوي. نو دا جدا کلام دی، دا د الله د الوهیت کلام دی. عیسی علیہ السلام چې وړو کې ولا زانګو کې ولا هغه څه ویلو انی عبدالله، او الله پیدا او باسل د دې د وجې چې سبا په نصرانیانو باندې دا دلیل شي، حجت شي چې خو د عبدیت دعوه کړې وه چې د الله بنده یم. او بیا د هغه د عبدیت دعوه تکلم الناس، خبریں بکے تو خلق اس ابن کثیر لگی تدعو الناس، خلق برابلے توحید تا فلما دے پزانگو کے ہم وکہلا ببڑاوالی کے ہم پدواڑو حالاتو کے بخلق سکے دین تراولے. دانا چسڑے بوډاشي نه دی بیا خبره پرېږدي، ټیک د حالات به کمزوري کېږي لیکن دعوت کار ودرېږي نه. مخکې مسلسل لګیا اوس به لږ کم لګیا. دې طریقې سره به دی ژوندی چلیږي وخت. تکلم الناس فی المهد وکهلا وإذ علمتک الکتاب والحکمة والتوراة والانجیل، او کله چې مونږ تعالی درکړو الکتاب، کتاب مو درکړو، حکمت هم درکړو، تورات او انجیل هم درکړو. دیکھے څلور څیزونه یاد کړلو، الکتاب، دویم الحکمت، دریم التورات او څلورم الانجیل. د عیسی علیہ السلام کتاب خو انجیل دی، ته خو ورکړی دی والله، او تورات دی سره مخکې نه پروت دی. د تورات وضاحت دی انجیل، دا خبره خو ټیک شو. دا الکتاب او الحکمت پکې څه دی؟ زمون خلک حکمت طب ته وایي، طب دا کم یونانی حکمت دی، دا خلک اسلامی حکمت دی. دا اسلامی نه دی، دا یونانی حکمت، حکمت یونانی دی، یونان نه راغلی حکمت ته، دا اسلامی نه دی. خو صرف دا چې مسلمانان دې ته لږ ډېر نږدې دي، جړو بوټه نه جوړېږي ځکه د هغې خوښ دی، په اسانه باندې جوړېږي. او بله چې دی سائڈ افیکٹس نشته، پهلو به پهلو دا نقایص نه پیدا کوي. دې وجې نه مسلمانانو خوښوي. اوس خلک نه خوښوي دغه، ځکه زمونږ خلک بیماری
په یو منټ کې سمول غواړي. نو بیماری یو منټ کې سم شي خو ته لس کاله وروسته کړې. دا غلطه طریقه ده. یعنی بیماری ته ډېر افسوس راشي موږ له چې نه خلک صبر کوي او نه ډاکټر صبر کوي. پیسې یې پکار دي. یو بني آدم به ټول عمر روغي، کال 12 میاشتې به دی روغي، چرې چا ونه وي چې الحمدلله زما روز نن ښه تېره شو. د خلکو مخکې وایي نه وایي. او چې لږ ونې سره خوږ شي که اسمان یې په سر راغوځي چغې او سورې هسې کوې لکه د تکلیف نه خلک خبرې نه پکار دا و چې راحت نه خلک خبر کړي. راحت نه نه خبرې او تکلیف نه خلک خبرې تکلیف پیدا کوي خلکو ته. دا زیاتې دی. دا صبر چې ورته وایي الله دا خو په دې باندې وایي که نه چې الله یو څیز راوست نو تا کې برداشت یې ښه دی، ته برداشت وکړه نه الله به تعالی اجر درکړي. ان الله مع الصابرین. او ټیک دی علاج کوه خبر خو چغې مه وه. امام احمد هغې ظالمانو والی و که نه مسله د خلق قرآن باندې چې قرآن مخلوق دی که مخلوق نه دی. هغه نه دی مخلوق، قرآن کلام الله دی. کلام الله صفت الهیه دی او د الله صفت مخلوق نه. لنډه خبره ده. نه به هغې و سزا به یې ورکوله بلکې دومره زیات یې و چې یو ځل یې هغه ویل چې ممکن وه چې زما لنګ کولو شوی دومره سخت سخت یې ووالم. نو ما الله نه سوال وکړو چې الله هر څه کوه خو دا کار را سره مه کوه، شرموه مې مه. وښه الله ټینګ کړم. خو د هغې نه به هغه د کراح نه هغه اواز راته که نه زیرګی چې ورته مونږ وایو. ملګري راتلل نو یو ملګري چې واورېد نو ورته وې دا شکوه للمخلوق ده. دا مخلوق ته شکوه ده، مخلوق ته شکایت دی. په دې علما پوهېږي. امام احمد وفات شه بیا تر وفاته پورې هغه چا زیرګی نه اورېدله. دا غلطه طریقه ده. دا زیرګي کول بس تا ته تکلیف دی نو یا ښځې ته ووایه یا خپل یو بچي ته ووایه یا ډاکټر ته ووایه. دغه کافي ده. یاره ما ته ډېر تکلیف دی دې ځای کې دا چل کېږي. وایي بیبي وایي دادا وایي کاکا دا څه مصیبت دی سړه. د مسلمانانو صفت رضا بالقضاء. الله چې کوم تکلیف راوستی په هغې باندې رضامندتیا. دا بیماري چا راوستی؟ نو الله چې تا سره څه کوي دا به رضا کېږي نه. ته مسلمان نه و تکلیف دی تا ته نو هغه تکلیف علاج شروع کړه. ټیک ده هغه اجازه دې درکړی. دا لانجې خلک شروع دي. اذا ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المهد وکهلا. نو دلته کې تکلم الناس نه مراد دعوت ورکول دي. ته به دعوت ورکې فی المهد په زانګو کې. نو زانګو کې هغه دعوت ورکړی دی انی عبدالله او کهولت کې هم ورکړی دی. نو موږ ویل دی کې څلور څیزونه ذکر کړل. تورات او انجیل خو ښکاره شو. دا الکتاب پکې څه شی دی؟ اوس الکتاب قرآن دی. قرآن مجید کې چې کوم ځای ګورې الکتاب اکثر و بیشتر د کتاب معنی وسئ قرآن. او حکمت څه ته وایي؟ حکمت سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي، حدیث ته وایي. خدایت دلیل دی دې خبرې چې عیسی علیه السلام ژوندی دی او راځي و. دا دلیل دی. کوم خلک چې د قرآن مجید آیتونه جمع کوي په کې یو دام دی. 100 آیتونه مفسرینو جمع کړي د قرآن مجید چې عیسی علیه السلام ژوندی دی او راځي وه. هغې نه داسې نه وي پای کې لیکلي چې داسې الفاظ وي پکې، خو داسې څیزونو نه د هغې تایید کېږي چې تورات او انجیل یې خو ورته ښولي دي، کتاب او حکمت یې ورته کم ځای وښول، خو دلیل د دې چا به راځي؟ بل لا چې الحکمت ویلی شي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرامین او د هغې افعالو ته. د امام شافعي الرساله کې هغه یو بحث لیکلی دی. د دوو خبرو دپاره د امام شافعي رحمه الله رساله لوستل ډېر ضروري دي.
دا اصولی کتاب دی لیکن خلق دا نه وایي په دې وجه نه وایي چې که وی نو دی د اصولو سره متصادم ده یو د هغې نه دا ثابتېږي چې خبر واحد حجت دی په عقیده او عمل دواړو کې دا ډېر خلک نن نه مني عمل دپاره دلیل ګڼي عقیده کې دلیل نه ګڼي او دویم دا چې هغه وایي د حکمت باقاعده نزول کیږي نازلیږي من جانب الله هغې دپاره سورة النور آیتونه پیش کوي چا سره چې مناظره او هغه ته هغه آیتونه پیش کړو چې دې باره کې ستا څه خیال دی چې ستاسو په کورونو کې کتاب او حکمت نازلیږي نو کتاب خو مونږ وپېژنو دا حکمت پکې څه شی دی امام شافعي ما ورته ویل سنت مراد دی حدیث وی هغه وایي چې دا خو ټیک ویت و داسې هوایي خبره نه ده چې حدیث نازلیږي واقعده حدیث باقاعده نزول کیږي دومره چې د هغې الفاظ د الله نه مضمون من جانب الله او الفاظ چې کوم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن مجید چې کوم دی د دې الفاظ د دې مضمون او معنا دا ټول من جانب الله معنا څه ته وایي سیاق سباق ته وایي وړاندې رسول ته به دا نه کوې چې ووایې قل هو الله احد قل یا ایها الکافرون الله صمد لم یلد ولم یولد دا به نه کوې معنا مې دا ترتیب چې کوم دی د قرآن مجید په دې انداز چې څنګه قرآن دی دغه شان دی دا معنا ده قرآن نوم د څه شي دی د لفظ او د معنی دواړو اوس چې په دې پوه شي نه په دې پوه شوې چې دې علاقو کې یو بدعت دی بدعت دا دی چې یو سورة یاسین چاپ کېږي دا د ختم سورة یاسین وایي ما یې د ختم سورة یاسین وایي یونیورسټي کې زه ما له یو سړي راوړه تا ته زه ښیم ما یې ټیک در راوړه هغه چې لومبني مبین پورې لړ شي که نه بیا لیکلي بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا ولیکي نو بیا در بل مبین لړ شي نو بیا پکې دا ولیکي نو ما کوم ظالمانو د الله کتاب کې تحریف کوي تحریف نه دی دا تحریف دی دا که چا ډنمارک والا وکړی دا اسمان په سر اخیستی خو مسلمانان یې په خپله کوي نو خیر دی ختم دپاره یې کوي که نه پیسې یې پرې ګټي دا ګناه دی حرام دی قرآن مجید چې راوړی په سورة یاسین کې فاتحه نشته دی نو ته پکې ولې فاتحه لیکې دا الحکمت نه مراد سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی حکمت بمعنی طب دا پښتانه مختانه دا پاکستانیان وایي نور څوک نه وایي عرب دیته طب وایي او څوک چې پوهی نه هغه ته طبیب وایي توی سره طب او طبیب بیا دې کې دا بحث هم چلیږي ابن قیم رحم الله زاد المعاد کې دا بحث کړی چې یو سړی غیر مسلم دی او طبیب دی نو هغه ته حکیم ویلی شي نه هغې وي نه حکیم ویلو ته ګناه ګڼي ولې حکیم د الله نوم دی حکمت والا هوښیار پویه یو کافر چې حکیم شي هوښیار شي نو بیا دی کافر ولې دی نو ټول نه لویه هوښیارتیا خو دا چې د اسلام قبول کړی موږ د عالمانو د خولو نه اورو وی کدونکي حکیم دی که نه هندو حکیم دی سیک حکیم دی نو پوه شي ده چې دی د اسماء حسنا نه څومره واقف دی غریب څومره واقفیت لري کلته ملته ډېرې ورځي والله منطقونه فلسفې به ډېرې ورځي لیکن د عقیدې نه بیچاره بالکل پیاده دي عقیده پیژني هم نه حکمت دلته کې سنت وی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اول کتاب نه مراد قرآن مجید دی وَإِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ او کله چې ما تا ته ښودنه کړې وه د قرآن او د سنت او د تورات او د انجیل او دا څه شی شو دا احتیاط شه د هغه نعمتونو ده د هغه نعمتونه څه دي ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المهد وکهلا او اذ علمتک دا هغه نعمتونه شو وَيَسْتَخْلُقَ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ فَتَنْفُخُ فِيهَا دا دویم احتیاج د معجزاتو ته
معجزې ته محتاج دی. ولې الله نه غواړي؟ د دې وجې نه غواړي چې معجزه باید د نبی اختیار نه وي. موسی علیه السلام چې کله مدین ته لاړ، هلته کې زنانه وله اوبه راوښکلې، د هغې څاروي ماړه کړل. نو بیا یې غاړې ته شه نو دعا یې وکړه چې رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. دا یې ولې کول؟ خو ځان له یې پیدا کړي که نه، کله یو شی پیدا کوي کله بل شی جوړوي. دا وضع رسول هم لا نه دی، لیکن مزاج ښیي تا ته د یو صحیح انسان چې هغه هر وخت کې ځان الله ته حواله کوي. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا الله تا چې کوم شی ماله مقرر کړی د خیر نه، زه یې ته ډېر محتاج یم. دا خپلو وظیفو کې وساته. قرآن نه ثابت وظیفه ده، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ربه ته چې مال څه راکوې زه هغې ته ډېر محتاج یم. انبیا علیهم السلام خپل احتیاج ښیي الله ته. وایس تخلق من الطین خیل امقاف نه وتره خلق. خلق څه ته ویلی شي؟ جوړول ته ویلی شي. وایس تخلق من الطین د دې دا معنی پیدا کول مونږ کوو، لیکن دا مناسب نه ده. د دې اصل معنی جوړول. انی خالق جوړونکی یم. خلق السماوات والارض جوړ کړي د اسمان نه ځمکه. بارئ ویلی شي پیدا کوونکی ده، خالق ویلی شي جوړونکی ده. دا زموږ خولو باندې هم راځي، خو بس دا نقطه یاد ساتئ. هو الله الخالق البارئ چې دواړه نمونه یو ځای کړي څه معنی وکړي اوس؟ چې لا پیدا کوونکی بیا پیدا کوونکی څه مطلب؟ نو خالق باندې جوړونکی. چې کله ته په دې پوهې چې خالق جوړونکی ته وایي، نو اوس به دا اعتراض نه کوي چې تبارک الله احسن الخالقین کې خالقین خو د خالق جمع دی که وي خالق خو یې وي. چا چې خالق یې وي؟ دا ټول کاریګر خالقان دي که نه. څوک میزونه جوړوي، څوک کرسۍ جوړوي، څوک دیوالونه جوړوي، څوک یو څه جوړوي، څوک بل څه جوړوي. دا ټول خالق دي. الله ته بیا خلاق وایي په دې معنی باندې، خالق ورته نه وایي. دا مطلب نه چې کنه الله ته خالق نشي ویلی. خالق ویلی شي، لیکن دا مشترک نوم دی. لکه انسان هم رحم کوونکی رحیم، الله هم رحیم دی. انسان هم څه جوړوي او خالق هم څه جوړوي، الله هم څه جوړوي. ویستخلق من الطین کهیئة الطیر. دا اسماء اللہ الحسنہ کدے کے کمال لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدانہ فرمائل چې دا الله یو کم سل نمونه دي، من احصاها دخل الجنه. چا چې دا راګیر کړل په علم او عمل کې، نو دی به جنت ته ځي. نو دا ډېر وخت اخلي. په دې باندې بلا تقاریر کېدی شي، 100 هفتې نه میاشتې په دې باندې لګېدی شي دا هر لفظ. اوس خلک خلکو یې ته پام شوی دی اسماء الله الحسنہ. متقدمین پہ کافی کار کړی. موږ سره د دې انسایکلوپیډیا هم شته غټ، 17 جلد کې ده، تقریبا 12 جلد کې، چې اسماء الله الحسنہ کم کم دي، څنګه دي، تفصیلات د هغې څه دي. ویستخلق من الطین، او کله به چې تا جوړول من الطین د خټې نه، کهیئة الطیر پشان د شکل د مرغې، بیزنی زما په اذن. دا معجزه ده د نبی کار په دې کې سره د مرغې شکل جوړول، دا هغه کار دی، د خټې نه شکل جوړول. بیا دویم کار سره فتنفخ فیها، ننفخ دا ویلی شي پوکی ورکول ده. نفخ پړسېدو ته مو وایي که نه، طبیبان لګي نفخ شکم، خلک وایي دا پکې لا څه بلا ده. نفخ پړسېدو ته وایي، شکم خیټې شریفې ته وایي، د خیټې پړسېدل نفخ شکم. ستا کار به صحیح فتنفخ فیها، نو ته به پوکې وکې په دې کې، فتکون طیرا باذنی. نو تا پوکې کو پای کې فتکون طیرا باذنی، نو دا الوتونکې وه زما په اذن باندې. دا سورۃ آل عمران کې هم تېر شوي دي. هغه ځای کې سر سید لیکلي دي چې دا معجزه نه ده. دا ماشومان چې په ماشوموالي کې کوم خټو مټو سره لوبې کوي که
عیسی علیه السلام ته خپله بچپنه یاده دی کول لکه دې سره تعلق څه وایي سترګو باندې پټی ولګي د خلکو یو علی حدیث عالم و ډېر ښه عالم و بیا پته نه لګي بس دا د الله الوهیت دی اضله الله علی علم سړی پوهوي ښه لیکن الله یې د علم باوجود بېلارې کړي بېلارې شو هغه د معجزاتو د رد کې کتاب لیکل دی ما سره شته دی هغه پنجاب ګجرات پیدا کېدونکی و یو خط کې ما هغه ذکر کړی دی د سیدنا عیسی باره کې څه خبرې هغه کړي دي چې هغه پلار ووي دا ډېر شی خلک داسې دا خیال کوئ تاسو ښه خلک او خراب خلک دا هر ځای موجود دي یو جماعت ته او پای کې یو خراب سړی پیدا شي نو جماعت ما بدنامه وکړه دا نن د چیړلو ذریعه ده چې ته فلانې داسې فلانې پکې منکر حدیث و فلانې فلان هلکه داسې چل کې مړه دا ټولو خلکو کې داسې داسې ډله نه چې پای کې خراب او ښه خلک نه دا ټولو کې موجود دي او چې یو سړی خراب شو د جماعت نه ووت بس خبره ختمه شو که څه پکې دې پیغور درکوي دا رخه چې دا هم ستا ملګری زه څه چلو کوم زما ملګری د نوح علیه السلام زوی کافر و نو پیغور نوح علیه السلام له ورکم دا غلط خبرې دي هر عاقل بالغ سړی به د خپل عمل جواب کوي که دغه شانتې ته وګورې چې فلانې داسې دی فلانې داسې دی نو تا ته به زه وښیم چې مرزا غلام محمد قادیانی دی یو حنفي و دغه فتاوا شته ما سره بلکل د احنافو د کتابونو حالیم دي پکې او د دې په شان مذهب دی نو دا چې یو اهل حدیث اخو الله بېدینه شه نو ته وایې ټول اهل حدیث داسې دي په دې شوافیو کې شافعي و د امام شافعي رحمه الله اتباع کوونکي هغه کتابونو کتل ذهن یې بدل شو راغی احنافو ته هته امام طحاوي وایي د احنافو وکیل دی نو که دا څه غلط کاري بالفرض ته د یو مذهب ته بل مذهب ته ځې دا غلط کاري نو بیا دا غلط کار خو امام طحاوي هم کړی دا قسمه پیغور مه کوئ دا غلطې خبرې دي هر انسان د هغه خپل یو سوچ دی چې کوم خوا ځي څنګه ځي کله ځي خو چې مونږ دا غیبت ونه کړو نو کار نه کېږي زموږ خو مزاج دا دی چې چېرته تللی علماو مجلس ته ما چې خلک وګوري زما استاد د هغه باندې شروع وکړي چې دا چلو دا چلو دا چلو زه ډېر اورم نو زه آخر کې ورته ووایم چې دا دې ځای شته دی قیامت پر ورځ به پته لګي اوس څه نه وایو چې څه وجه وه دا غیبت نه ښکاري خلکو ته حالی دا غیبت دی دا غیبت دی او دروغ دی داسې چې ټول دروغ دی اصل حقیقت دغه نه دی سرسید غلطي دا ده چې هغې کتاب نوم زمزم نه کوم چې حیات عیسی باندې او د معجزاتو انکار کې لیکلی شوی په دې اهل حدیثو کې یو بل عالم دی مولانا عبدالرحمن کیلانی وایي هغه ته عبدالرحمن کیلانی دا ډېر زبردست سړی دی دا کوم قرآن مجیدونه چې د عربو نه راځي دا زموږ رسم خط کې دا خط د هغه دی زموږ د خط کې چې کوم قرآن مجیدونه هلته میلاویږي که نه نو دا خط د هغې عبدالرحمن کیلانی دی څومره سعادتمند سړی دی نیکبخت چې د هغه د لاس قرآن مجید ټوله دنیا کې خور دی کم خلک چې زموږ غوندې عجم یې هغوی دغه لولي عربو والا نشي لوستی نو هغه یو کتاب لیکلی دی بیا هم د هغې کتاب په جواب کې معجزاتو په نوم باندې ډېر د کار کتاب دی او د پرویز علمي محاسبه دغې سړي کړې ده آئین پرویزیت په نوم باندې دومره غټ کتاب دی دومره 1200 صفحې کتاب دی او زموږ دا خلک د هغې نه فایده نه اخلي ولې چې هغه اهل حدیث دی نو هی به اهل حدیث چلو اهل حدیث کېدل څه کفر دی دا د خلکو عجیبه ذهنیت دی بس یو سړی د هر جماعت سره چلی ته ته ښه واله خرابې پرېږده که نه بس یو دغه کتاب سړی ولولي دی انسان دته نور څه کتو ضرورت نشته دی
آئینه پرویزیت دا قسمه غلطه دا کې مې دلته کې کړي هغه د سر سید نومونه پکې مغستې دي دا د عیسی علیه السلام حقیقی معجزه ده او دې کې لو مو خبر نشته دی قرآن مجید بالکل وضاحت سره وایي چې تا به جوړول ای ظالم تا ځای پټ کړی دی هغه ځای ال عمران لاندې دا لیکلی دی دلته کې خو ورته الله وایي که نه دلته الله نه وایي ورته نو دا معجزه نه ده تاسو یې د ماشوموالي خبرې دغه دالته خلک دوکه کوي چې رګندې د عیسی علیه السلام په باره کې سورۃ ال عمران کې د آیتونه شته نور قرآن کې نشته ګنده دا بالکل دا سړي په شان دی چې هغه ویل چې فرعون مسلمان مړ دی پوه شئ نور قرآن یې نه ویلی ویشتمه پارې ته نه ورسېدی ظالم پوه شئ محقق دوانی ورته وایي محقق دوانی د ابن تیمیه کافر ویلی دا کلامیان په دغې غوسه دي چې زمونږ محقق دوانی د کافر ویلی دي نو دوی اوس لګېدي د هغه بېزتي کوي لکه سمه خبره وکړه که نه چې موږ دې په دې خبرې خو دا الله وایي هغه ته دا معجزه وه د ده د ماشوموالي تخیل نه دی دا ویستخلق من الطین او کله چې تا به جوړول من الطین د خټې نه کهایت طیر پشان د شکل د مرغۍ بإذنی ایو لګیا یې هغه وایي دې ته څه وایي فنون لطیفه دا چې د قرآن نه ثابتوم دا ورته وښیي چې دا څیزونه یې جوړول که نه پته ولګېده چې دا ماډلې جوړول دا قسم څیزونه جوړول دا ګناه نه دی هلکه څه کم ځای کې اتي غوږ کې ودی دا د سلیمان علیه السلام زمانه کې دې نه سره ثابت دی هغې نه ثابت دی که هغه له به یې جوړول دا مخکنو خلکو دین و زمونږ دین دغه نه دی زمونږ دین د دې اجازت نه ورکوي او دغه عدم اجازت احادیثو کې دی نو دی به دا دی ما ته قرآن کې وښیه نو ټول دین قرآن کې خو نشته دا د مخکې نه دا ګمراهي را روان ده ما ته قرآن کې وښیه هر شی قرآن کې د سهار 2 رکعاته قرآن کې وښیه د ماسپښین 4 رکعاته پکې وښیه مازدیګر 4 وښیه ماښام 5 پکې وښیه ماسخوتن 4 وښیه پکې یو پکې هم نشته دا لیونی دي بس عوام ولې دا ذهن جوړ کړی دا جینو قرآن کې نشته دی قرآن کې نه چلو شو د قرآن دپاره یو مفسر دی لومړی چې هغه ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي او وضاحتونه هغې کړي دي موږ سره محفوظ پراته دي ستا کار به سوف تنفخ فیها تا به پوکې و پای کې فتکون طیرا طیر الوتونکې معنی وکړه مرغۍ مه وایه ځکه مرغۍ خو کنه په ځمکه ګرځي نو دیکھو حکمت نه ښکاري فتکون طیرا بإذنی نو شوه به الوتونکې زما په اذن یعنې دا خټې نه چې دا ګوګشتو جوړو نو دا هم د الله حکم و او دا چې الوتونې کېږي نو دا هم د الله حکم دی دې کې د عیسی قدرت نشته رسو وتبرئ الأکمہ والأبرص بإذنی ابرا برء سمول خکول صحتمند کول وتبرئ الأکمہ اکمہ مادرزاد ړوند وي او تا به خکو الأکمہ مادرزاد ړوند والأبرص برګي والا بإذنی زما په حکم زما حکم به شاملو تا په هغه لاس راښ که نو ما وښه کو وإذ تخرج الموتى بإذنی او کله چې به تا را ژوندي کول الموتى مړي بإذنی زما په اذن زمونږ امت کې مې ولې هغه مړي ژوندي کړي نبي د پاس شوی عیسی علیه السلام یو جوړ کړی یو به چېرته ژوندی کړي او شیخ عبدالقادر جیلاني خو د 1100 کالو غر کې بیړۍ ایستلو تا لوی کافر دي ظالمان درو دی ووایي بس یو نه مې اورېدل نو وجه دستګیر ولې وایي په دې ورته وایي چې الله او دی په لارې تلل جنت کې ګرځېدل چهل قدمي کوله هلکه ته خو الله نه ګرځي هلته د کیسې لپاره خلک دوکه کوي په حدیث کې چې راهي د الله نزول او د الله تلل هغه به انکار کوي په بکواس کې چې کوي نو خیر ده
دا الله کېلې پوسته کې پروت نو پای باندې د الله خپه وښوې ده پیرانی پیر رحمه الله چې کوم دی هغه خپل دست ورکړه لاس یې ورله ورکړه دا دومره لوی کافر اعظم دی الله خوښېږي بس دې خلکو ته چې دا کیسه وکړي بس بیا سم کار دی ټول جاړي بیا سوڼ وګئ او چې کله ته پوهېږې سترګې سرې شوې او دا سوڼ شروع کړل د جیب ته ډېر په اسانه رسېدی شي دا رضوي او دا قادریان دي که نه قادري او رضوي دا ټول په دې مرض کې اختري غریبانه دي دا چلونه کوي چېرته یې د الله تعریف ونه کو خو چې ګورې دغه لانجه به یې جوړه کړي پوهه خلک یو په دې کې ډاکټر دی پی ایچ ډي څه شی یې ما ته چاره ولېږه نه ما ورته ته ځان ته پی ایچ ډي ډاکټر به شرمېږې نه تا ویلي څه دي دا کم خلک چې پی ایچ ډي دي واقعي دی د دې څیزونو پروا نه کوي دی ریسرچ سره کاري دی غلطه ته غلطه وي او ټیک ته ټیک وي دا کم خلک چې میو میو کوي که نه دی دا چل نه کوي دا کم سړی چې دا حرکتونه کوي د پی ایچ ډي صحیح نه ده د ویلې نه یو څه شی دا ګپ دی په پی ایچ ډي کې لومبنی شرط دا دی چې ته به نه خپل ذهن او خپل علم د هغې اظهار به نه کوې تعصب په بنیاد چې دا شی ټیک دی نه زه ورسره تعصب په بنیاد غلط کوم یا غلط دی نو خپل ځان سره د مینې په وجه هغې ته ټیک وویښ نه د پی ایچ ډي خو لومبنی سبق دا دی تحقیق لومبنی مقصد دا دی چې ته به حق ته حق وی باطل ته باطل وی ټیک دی به ټیک وی غلط ته به غلط چې دا نشي کولی دا پی ایچ ډي میچ ډي نه دی دا ګپ دی داسې بس ډبری ورکړې ده پای باندې روان شوی ډبری باندې چې خېږي ورکه دا ډګري نه دا ډبري په جیک باندې ډبری تاوی صاحب باره خدلی دا څیزونه دا غلط دي شرک چې کوي یو سړی ګناه کبیره کوي او دا دومره لوی ظالمان دي چې خلکو باندې دغه پراته دي بس څه وایي ورته نو کیسه یې ورله جوړه کړې ده عجیبه کیسه یې جوړه کړې ده مولانا عبدالحی لکھنوي د شیخ عبدالقادر جیلانی ډېرې څیزونو ته غلط ویلي دي چې د باره کې دا مشهور ده غلط دا الاثار المرفوعه کې عربي کې شته موږ ته چېرته الله مهلت راکړې دا کتاب اردو ترجمه ضروري ده الاثار المرفوعه فی الاخبار الموضوعه یو جل کتاب دی دا ډېر بهترین کتاب دی کار پې زما چاپ شوی ډېر وخت شوی دی خو عربي کې به امام کار کړی دا دروغ دی عیسی علیہ السلام مړي ژوندي کول بس ټیک ده دریم اوس احتیاج ښیي دا دوه احتیاج دی وویل معجزاتو کې پیغمبر الله ته محتاج دی په خپله یې نشو کولی دا کوم خلک چې په خپله کوي دا ساحران دي دا نه پیغمبران دي نه اولیاء چې زه دا چل کوم او زه دا چل کوم شرطي ادا کار کوم دا دروغ دی دا جادوګر دی ساحر دی شرطیه څیزونه نه کوي انسان مسلمان سړی څه وایي د هغه عقیده صحیح دا کار کوم اسباب استعمالوم که الله ته منظوره وي کار به وشي او که الله ته نه منظوره کار نه کوي دا شرط مرد لګول غلط دی احتیاج د حفاظت یعنی سیدنا عیسی علیہ السلام په خپل حفاظت کې الله ته محتاج دی وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ او کله چې کففتو کف نه وته دی که نه کف تلی ته وایي که نه کف تلی نو تلی ته ولې کف وایي مونږ باندې څه تکلیف راځي نه مونږ لاس مخکې کوو هغې ته دا مانع دی د کففتو معنا ځکه ده چې ما منع کړل بني اسرائیل ستانه وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ او کله چې ما منع کړل بني اسرائیل ستانه بني اسرائیل خو د هغه د وجلو کوشش کوو که الله تایید وکړه د هغه روح القدس سره دی بند شه او په آخر کې خو ته متوفیق او رافع وکړی اسمان ته ته وخېږو که کوم خلک چې دا وایي چې دا جي مړ شوی دی او هغې مړ کړی دی نو دې آیت سره به څه کوي کففتو بني اسرائیل عنک دا پوهه دانشور اوس بل یو خبره شروع کړې ده چې هغې خو نه دی وژلی خو وروسته بیا په خپل مرګ مړ دی
پوه شوې وروسته په خپل مرګ باندې مړ دی ته وایې دا خفه کېږم دا د قادیانانو چبایا هوا نواله دا د هغې نوړی ده تا خولې ته کړې ده هغه باندې چپ چپ ته جوړ کړي څه کفر کوې ظالمه عیسی علیه السلام ژوندی دی او د امت دا عقیده دی چې عیسی علیه السلام ژوندی دی قیامت ته نږدې به راځي وایس کففت بنی اسرائیل عنک او کله چې ما بند کړل منې مې کړل بني اسرائیل ستانه کله چې ته راغلی وې هغې ته بالبینات ښکاره دلایلو سره فقال الذین کفروا منهم نو ویلي وایې کسانو چې کفر یې کړی و د دوی نه ان هذا الا سحر مبین دا خو نه دی مګر جادو دی ښکاره تا چې څه پیش کړی دی به جادو وي یا سحر به معنی دروغ ان هذا الا سحر مبین دا خو نه دی مګر ښکاره دروغ دی سحر دروغ ته م وایي وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي دا څلورم د هغې احتیاج دی حاجت دی فی انتخاب الصحابه ملګرو ته محتاج دی ناشنا کړی دی خپل کلی خو نه و دغه که نه کوم ځای کې چې دی خبره بیانوي بل کلی دی نو هلته ورته ملګري پکار دي وَإِذْ أَوْحَيْتُ وحی څه ته وایي یو لګیا دی وحی خو مچی ته هم کېږي پوه دا کدو ہے دا قرآن دومره آسان کتاب نه دی څومره چې تا ګڼله د دې لپاره عربیت ضروري ده سیدنا عمر به فرمایل د عربو اشعار چې کوم دي دا لولی دیوان العرب ځکه دې سره ستاسو دین حل کېږي صحیح عربي به ته هلته ګورې دا رستنی عربی باندې قرآن او حدیث نه حل کېږي دا اوس یو کلام د تکلم عربي دا کومه چې اوس وایي او په هغې کې دا فایدې نشته دی او چې ته یو سړي تپوس وکړې هلته کې چې فلانې دا دی مش موجود څه معنی مش موجود نه ما شیء موجود دا ما شیء موجود نه مش موجود جوړ کړی دا مش موجود چېرته قرآن کې شته دی قرآن پې حل کېږي یو سړي نه تپوس وکړې فلانې دی کوم دی ته ګدام دی ګدام که قدام هغه عربي خو هغې دا شان کړی دی که څنګه چې مونږ پښتو له لاس پې مات کړه هر چا خپلې ژبې لاس پې مات کړي نو دغه دنیا ژوند دپاره ضروري ده لیکن د قرآن او حدیث دپاره جاهلیت عربي پکار ده هغه ویل پکار دی په دې فرق زموږ دا خلک نه پوهېږي دی دا اوسنی عربي شروع کړي په دې قرآن نه زده کېږي هغه زړه جاهلیت روي لکه سبا معلقه ده دارنګې مقامات حریري راغلی نه شروع کړه دیوان متنبی دی دیوان حماسه ده نور بیا دی کې د زړو شاعرانو دواوین دي لکه لبید دیوان دی رفلانی دیوان دی غټ کتابونه دي لس دولسو پکې ما سره شته ده بیا دی کې خاص کتابونه چې هغه عربیت په بنیاد لیکلی شوي کتل پکاري بیا خاص کر هغه لغتونه چې هغه متقدمینو لکه د ازهري لغت یا معجم مقایس اللغت دا زاړه کتابونه چې په دې باندې قرآن زده کېږي زموږ خلک اردو کتاب نه زده کېږي دا داسې سړی پکار دی چې هغه تا د لفظ هغې ډیپ تمرکز کړي چې لفظ داسې شی دی او مفهوم یې دغه دی او د وحی خو دا مطلب نه دی وحی په لغت کې الاشارة بالسرعه تلوار باندې اشارې کولو ته دې ته وایي وحی او دا به قرآن کې ته ګورې چې د وحی معانی څه دي لباب کې موږ جمع کړي دي چې وحی معانی څه دي دا علم دی ته اشباح و نظائر وایي الاشباح والنظائر عبداللہ بن مسعود فرمائی ما د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نه اشباح و نظائر زده کړي وو خلک وایي اشباح نظائر څه مطلب دی دا صحیح بخاری حدیث تک نو ویلې نه بخاری مې ویل کوم ځای ویل اشباح نظائر هغه صورتونه دي چې د هغې مضمون یو وي یا یو بل سره تعلق وي د هغې مضامینو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به
په ښکاره منځونو کې اشباح او نظاهر وي. مثلا لومړني رکعت کې به سورۃ الفلق وي، نو دویم کې به سورۃ الناس وي، ولې دواړو کې تعوذ دی. تعوذ یو د بل په شان دی. نو کله به لکه ماښام مونځ به کوو نو سورۃ القدر به وي په لومړني رکعت کې، سورۃ الزلزال به وي، اذا زلزلت الارض زلزالها. نو بیا په دویم کې به سورۃ الکافرون وي. سنت تلاوتونه ده غري ماښام مونځ کې. او دا ولې زلزال کې قیامت ورمخې ته شو، نو سورۃ الکافرون دا یې په شان دی څنګه دی؟ یې په شان داسې چې براعت وکړه د کفارو نه، نو زلزال د قیامت د هغې مصیبت نه به بچې په دې لحاظ چې الله تعالی عذاب نه درکوي. دا دي اشباح و نظاهر. عبدالله بن مسعود وی دا ما زده کړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دا مستقل علم دی. متقدمینو په دې غټ غټ کتابونو لیکلي دي. موږ خپل شاګردان ته وایو مفردات خپل مطالعه کې ساده. مفردات د امام راغب اردو کې راغلی، دو جلد کې، یو جلد کې مې اوس راغلی، یو جلد یې ما نه لیدی. ښه کتاب دی، هغه بصیرت پې راګي سړي قرآن مجید کې. دلته وحی څه معنی ده؟ اوحیت للحواریین. دارنګې راځي واوحینا الی ام موسی، موږ د موسی مور ته وحی کړی وه. هلته خامخا ابن حزم باز چړلی دی چې دا پیغمبر وه. نو حال دا چې څوک ښځه خو نبي کېدی نه شي که نه. بیا هغې تعویلات کوي چې جي نبي کېدی شي او رسول کېدی نه شي. ځکه نبي باندې د خپل پیغام رسول لازم نه وي، بیا نبي ورته سره وایي. داسې غلطې خبرې. الهام کول، پر لږ یو خبره اچول د یقین په طور، دې ته وحی وایي. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، کله چې مونږه ما د حواریینو په زړه کې واچول، د هغې په زړه کې الله وایي ما دا خبره واچوله. حواریین د حواري جمع دی. حواري د حور نه وته، د حور حواري وته د حور نه. حور ویلی شي خالص والی ته. یو سترګه چې د هغې سپینوالی هم خالص تک سپیني، توروالی هم خالص تک توري، هغې ته وایي حور. حور راځي په دین په خبرو کې. حور د خلکو د هغې نه ښځې جوړې کړي. ښځه ورته څه وایي؟ حور وایه که نه. حور الله به حور ورکوي. نو میل له فیمیل حور ورکوي او فیمیل له میل حور ورکوي. دې کې څه دی؟ اسانه خبره ده. خدمت دپاره ورکوي، بل څه ورکوي، غلمان هم ورکوي. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، حواریین ته حواریین ولې وایي؟ خلک وایي دا دوبیانو جامې به یې وینځلې. دی به ورسره پاتې شوي چېرته که نه؟ آیا هغه زمانه کې دوبیانو دا ځان له مستقل شی شو؟ دا اصل کې خلوص خالص والی ته حور وایي. نو حواریینو ته حواریین په دې وجه وایي چې دا د عیسی علیه السلام خاص ملګري وو او روغ رمټو. منافق بګې څوک نه. د عیسی علیه السلام ملګرو کې څوک منافق نه و. افسوس وکړی د حافظو په ایمان چې هغې وایي د محمد رسول الله وسلم په ملګرو کې منافقین وو، په صحابو کې منافقین وو. دا داسې ظالمان دي. هغې د پیغمبر حور وایي، الله ورته حور وایي. دا حواریین وو. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، جامې پاکول په پیسو باندې داسې ګناه خو نه دی که مزدوري ده. بس یو سړی مزدوري کې لانډری والا څومره پیسې ګټي که نه ګټي؟ بلا شی ګټي، دومره ګټي چې ستا سوال نه سوچ نه نه راځي. زموږ ملګری ده بلا شی پیسې ګټي، غټ عجیب و غریب کپنی ده، بس تشه کپړې پکې وینځي. دې د نواله خورو پورې دومره اوږد ځای به وي. دا کارخانې دا هم لانډري ده که نه، لکه یو قسم دوبیواله دی. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، کله چې ما د حواریینو په زړه کې واچول. څه مې واچول؟ دا خبره چې ایمان وړی په ما، وبرسول او زما په رسول باندې، قالوا آمنا،
هغې ویل مونږ ایمان راوړی واشهد باننا مسلمون ایمان یې چې راوړه نو مسلمان خو خود دی که نه نو مسلمون بیا څه معنا ده مخلصون معنا ده او ته ګواه اوسه په دې خبره چې یقینا یو موږ مسلمانان اذ قال حواریون دا پنځم احتیاج ښیي دغه چې حواریین غواړي چې الله یو معجزه ورکړي دله دې یو معجزه پیش کړي هغې هم په دې پوهېږي چې زموږ په لاس کې څه نشته دی الوهیت او د عیسی علیه السلام په لاس کې هم څه نشته دی کله چې وویل حواریینو یا عیسی ابن مریم اے عیسی د مریم زویه په نامونو مخلي مسلمانان دي لیکن شاید دغه وخت کې دا حکم نو هل یستطیع ربک دی څه معنی استطاعت طاقت ته وایي نو څه معنی ده چې ستا رب طاقت لري دا یستطیع دلته کې د یطیع په معنی دی هل یستطیع ربک آیا ستا رب بستا دا خبر ومني ان ينزل علينا مائدة من السماء چې راولېږي موږ باندې یو مائده د اسمان نه ستا رب به دا ومني یعنې که ته هغه ته ووایې چې یا الله موږ له یو مائده راولېږې مائده دسترخوان ته وایي که نه او ته شټو کې نه چې څه پیله پاسه پکې نو یې ته مائده وایي هر یو ته مائده نه وایي هسې خالي ته خوان وایي هغې یعنې ډکي هر څه پکې د خوراک څښاک پکې یې ته وایي مائده آیا ستا رب به ستا دا خبر ومني چې راولېږي په موږ باندې مائدة من السماء دسترخوان ته مائده ولې وایي دا خلک خورئ که نه مد یمد نه دی راښکي یې خورئ یې او که دا امداد ته وایي لکه یو سړی وږی دی او تا د هغې امداد وکړو مائده دې ورله ورکړه امداد دې ورله وکړو یعنې مائده دې ورته خوره کړه دغه امداد نه ودرېږه هغه دې امداد وکړو هغه لوږه یې د هغه ختمه کړه ځکه ورته مائده وایي دا مائدې اوس نشته دی اوس هر سړی په دې تمه چې ماله به څوک څه راکوي دا څوک نه وي چې زه به چاله څه شی ورکړم پوه پوره پړق ته هر سړی ناسته حالات موږ دې ته ورسولو د دې حالاتو وجه شوې ده څو هسې خلک هم شوماني څه خاص خلک یي بېګامه مقتدیانو سره وخاندل مې سم عجیبه خلک یې پخواني خو هره شپه بیا عالم بوته کور ته خوراک به به کو اسکاک به به کو تاسو پوره توی ټکی اوس حالات ډېر خراب شوي دي مقتدیانو کې مینه محبت نشته علماو کې هم نشته الا ماشاءالله موږ نه غواړو زه بار خوړی یم د ما نه تاسو دا جوړ کړی زه بیمار سړی یم د پرهیز خوراکونه کوم زه نشم خوړی بار دا ښه څیز و نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دې لپاره تحریک چلو کله به یې فرمایل چې کور کې څه غوښه پخوی نو اوبه به کې ډېرې وکړې فلانکي ته ورکړې غریبانان ښکاري سړي ته او خاص کر د خدیجې پلانکۍ ملګرې ده که نه هغې له پکې خامخا ورکړې کله به څوک راغی کور ته ولاړ څه به نه وو نو بیا ولاړ ملګري ورته به ویل فلانی غریب راغلی دی خوراک ورله پکار دی که صحیح چا سره ورکړې ورله داسې امداد کول ښه دي د ټول نه بهترین عمل اطعام الطعام ده یعنې په محتاج باندې روټۍ خورول پیسې میسې نه روټۍ خورول اوس خو اطعام الطعام ضرورت نشته دی هغه زموږ نه زیات ماړه دي او په ګاډو کې راځي بیا دې ځان مسافر کړي ځان یې غریب جوړ کړي سوالګري چې کومې عمومي طور دلته چې رایي موټر سایکل ورسره نه موټر سایکل هغه ځای کې ودرېږي هلته رایي سوال کوي اوس خو حالات ډېر بدل دي انسانانو د سترګو نه حیا وته ده غیرت ته وته دی د غریبانو حق وایي که تا سره موټر سایکل شته ورته نو دغه خرڅ کې کار کوه به دغې که نه یم سوال پسې ګرځي یو ته ما ویلي نو هغې زه به کار بیا پسې کوم مې کم کار وي ده دا کار دی په موټر سایکل باندې کوي هغه کار دی اوس دلته کې مونځ وختي کېږي بالفرض او دلته کې هم حاضري وشوه نو بل ځای کې نیمه ګنټه وروسته کېږي نو هلته هم کېږي بل ځای کې 15 منټه وروسته کېږي هلته هم لاړ شي مونځ نه کوي خو مونځ کم ځای کوي
خپل کار وباسي. هل یستطیع ربک، آیا ستا رب بستا دا خبر ومني ان ينزل علینا مائدة من السماء، چې راولېږي موږ باندې مائده دسترخوان، من السماء د بر نه، تش دسترخوان نه بلکې څه خوراک پکې. قال اتقوا الله، ورته ویل الله نو یریږئ ان کنتم مؤمنین، که چېرې تاسو مؤمنان. قالوا هغوی ویل نرید موږ غواړو ان ناکل